ملائکانو ډله ورپسې روانه ده. دا کم پلار دی چې دی لور له دا اختیار ورکړی چې زه لورې شابه چکر و بیا راځه؟ دا کم غیرتي رور دی؟ دا کم غیرتي بچی دی چې د ده نه مور داسې سرتور سر بهر وتلې ده؟ جب به اهل چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں پیش کی پھر بھی کہتے ہیں غم سے یہ اہل چمن یہ ہمارا چمن ہے تمہارا نہیں. که دا دین او اسلام تاسو ته خلکو پرېښودو تاسو خو به د دې نه کیلو نه جوړه کوي. دا ستاسو بازارونه دي، دا ستاسو د بې حیایۍ انتها ده. نو کم نوجوانان چې ګډېږي لګیا وي، چاته ویډیو کړې وه، یو کس په هغه ویډیو باندې څه لیکل کړي وو، وایي د دې بې حسه قوم نه د غزه او د فلسطین هغه مظلومه خور دا امید لري چې دی به محمد بن قاسم جوړیږي او راځي به زما د حیا د صادر دفاع به کوي. د بې غیرتۍ په ماحول کې د غیرت متلاشي نه پیدا کېږي. دا مړه دي، د مړي نه د خیر امید ساتئ. د دوی په رګونو کې وینې نه دي، وینې اوبه دي پکې، اوبه. محمد بن قاسم دے ما سرا اغا ولوله دا ما سرا اغا جذبه دا ما سرا کنا زماد ایمان انتہا معیار دومره کمزور دے زد کوکو پیپسی نه نشم منکے دے. ورشه اوسم په میکډونل او KFC کې سیبان ناستی. کاش چې ما تاسو ته غزه داسې ښودلی شوې چې تاسو کتلی وې. محمد بن قاسم د هغه ځینې منډې کړلې، د 18 کسانو یو دسته تیاره کړی، د 17 سال نوجوان دی که نه، منډې والې. ته د 17 سال په عمر کې د پردو جیرکو سره په موبایلونو باندې ګپې لګوه، ته لایب د بې حیایۍ د دین او اسلام جنازې وباسخه، ته بل ته تکلیف رسوه، ګډېږه او خلکو به درته موبایلونه نیولي که نه. د 18 کالو نوجوان محمد بن قاسم دے ماوی محمد بن قاسم را جوندیشا منت غیرت خیا اے سلطان صلاح الدین ایوبی را جوندیشا منت دننگ و غیرت زندگی و خیا زمان دے مشرانتا غیرت خیا دا دا بے غیرتی پا دلدل کی ڈوب مشران چی دا پلسطین دا غزہ اے دا دے خپلی صبح دا دے خپل ملک دا غریبانانو دردون و اخ کے نپیجنی. هغه منډې کړلې، چغې به یې والې، وایي بهن میں آ رہا ہوں. ملګرو به ورته وي مونږ خو لا رسېدلي هم نه یي، او ته چغې وې. محمد بن قاسم به ورته په ژړا شو، وایي زما خور ما ته آواز کوي. محمد بن قاسم به ژړل، وایي زما د خور د عزت صادر ته خطره ده. مسجد اقصا پر فدا عمر روا کرتے چلو، یہ حیات چند روزہ جاوداں کرتے چلو. خالد و زرار کی دینی حمیت کی قسم بت قدوں سے پھر بتوں کو بے نشان کرتے چلو. وی مولانا سے منگا نشوتلے تا ته چا ویلي چې هلته لاړ شه؟ دا خو موږ ته هم پته ده چې ته نشې تللی، خو وذلک اضعف الایمان. دومره هم نشې کولی چې د دوی د دې مصنوعاتو نه بایکاټ وکړې. پرون ډېر په غټ تعداد باندې حضرت مولانا مفتی مختار الدین شاہ صاحب اے داغی اجتماع و پدی دارالایمان پیښور کې شیخ الحدیث حضرت مولانا سید اللہ شاہ صاحب ورشي هغه دردونه محسوس کړي، کمې جړاګانې چې وشوې هلته، کم دردونه چې بیان شو، د فلسطین د هغه مظلومه خور فریاد بیان
بیان شو دردونه بیان شو اغوی د پارا جړاګانې وشوې د ټولو جړاګانو دردونو مطلب هم داو چې دا غوی اوخ کې وچېږئ دا غوی په دک درد کې شریک شئ که مالی امداد کولی شئ که بدني امداد کولی شئ وکئ جوړ شه محمد بن قاسم که دغه مشران یو درد لري نو په موږ باندې څه چل شوی ولې زموږ په سینه کې زړه نشته دی څه ولې زما په کور کې خور نشته دی څه که سبا دا خور در په در شي زه به څه کومه که سبا دا ښځه در په در شي زه به څه کومه که سبا دا مور در په در شي زه به څه کومه که هغه مشران یو درد بیانوي دا درد به محسوسوو که نه انشاءالله هغه مشران وی صرف د دې مصنوعاتو نه بایکاټ وکړئ وښایئ هغوی ته چې موږ تاسو سره شریک هغه خور به خوشحاله شي هغه وایي زه یو محمد بن قاسم شته دی د هغې به لږ امید پیدا شي که نه او که داسې نه رب العالمین دا بېحسي ختمه که دا د غفلت اور مړ که عالم اسلام ته ضرورت دی مسلمان ته ضرورت دی د دغې خور او لور د عزت د صادر دفاع ته ضرورت دی د مدرسې دفاع ته ضرورت دی دی علماء سره مینه محبت د دوی په مجلسونو کې کېناستلو ته ضرورت دی راوله خپل بچی د ګوتې نه ونیسه دوی سره کېنوه انشاءالله د وخت جنید بغدادي به درلته جوړ کړي زما د دې ځای دا ناسته خبره یاد ساتئ زابل او رسپلار روان د یو مور او لور جګړه وه لور لګیا د خپلې مور ته وایي غاپه مه وایي د سپي غوندې غاپې چې تربیت نه وي بیا به دا خبرې وایي لور پیدا کېدل جرم خو نه دی خو که تا دی لور ته د بیبي فاطمې د حیا صادر نه دی په سر کړی دا ستا کمزوري ده که نن د دې تصویر رقشې والا په ځان پسې شاته لګولی دی ستا کمزوري ده دا د کاڼي نه خو نه ده پیدا د دې به چېرته روري د دې به چېرته پلاري د دې به چېرته زوی دا ستا کمزوري ده خود میرے دل نے تراشے ہے غموں کے پہ کر میرے مولا نے تو ہر غم سے بچا رکھا ہے ستا کمزوری دا